یوه جنکۍ رخصتېده هغې وزدن ټیم پورې تللی بیا هغې ته خپلې مور وصیت وکړی چې زمنه دا ما ولوار وه چې کله دغه جینه ته ځې بیا خپل میړه دریو شیانو خیال ساته. مور لور ته وصیت وکړی چې زمنه له دغه کوره خو ته ځې بل کور ته روانه یې خو زه تا ته وصیت کوم چې تا کوم میړه ده اول دریو شیانو ته حفاظت وکړه. هغو دریو چې پهله شیان دا ده چې د پزې ته حفاظت وکړه، دویم شای دا ده چې د سترګو ته حفاظت وکړه، دریم شای دا ده چې د غوږو ته حفاظت وکړه. دا درې شیان مور هغې خپلې لور ته ورشول چې لور چې کله ته لاړه سې کور ته خپل میړه دغو دریو شیانو ته حفاظت وکړه. نن سبا لوڼو ته که مور وتیلې وه بیا به هغې لور دا ویله چې مور مې ځکه وایي داسې چې میړه خپلې پزې حفاظت وکړه. مور مې دا وایي چې په هغې پزې باندې که چیرې مچ کښېناستی که پزه یې ګنځله بیا دا ده چې زه یې ورصفا کړه دغسې حفاظت وکړه. سترګو نه دا ده چې سترګې که نه هم د خوږېدې نه هم د سرې سلې نو هغې ته به زه رانجه ورکړې دی به سترګو ته واچې سترګې به یې روغې سي دغه حفاظت یې وکړه. غوږو دا چې غوږونه یې صفا شوروه غوږو ته یې ګند نه واچېږي که ګند یې اچېدی بیا یې صفا کوه. نن سبا خویندې به دغه دانه مطلب اخلي لیکن هغه میندې هوښیارانې وې او هغه لوڼه هوښیارانې وې. پهله وخت ولې چې کومه لوڼې وې هغو ته به صرف میندو اشاره ورکړه نو هغه به په اشارې باندې وپوهېده. چې کله مور دې ته دا وصیت وکړه چې زمنه خپل میړه دریو شیانو حفاظت پکې بیا مور بیا پوښتنه پچې وکړه چې زمنه دا درې شیان خو ما تا ته تر اوسه ول دا څه مطلب ده تا ته مطلب سمجھ درلی تا په مطلب باندې وپوهېدې که نه پوهېدی. بیا هغه جنکۍ پهله وخت ولې هوښیارانې وې هغو ورته وویله چې جی مورې زه په تا مطلب باندې وپوهېدم چې دا کوم درې شیان تا ما ته راوښول په دغو مطلب باندې زه وپوهېدم. بیا مور ورته ویله چې زمنه ته ما ته راوښه چې دا ما ته ورته وویله چې میړه حفاظت وکړه پزې حفاظت یې وکړه دا څه مطلب ده. بیا ده ورته وویله هغې جنکۍ خپلې مور ته ورته وویله چې ادې تا مطلب دا ده چې کله زه خپل میړه ته راځم چې کله زه خپل میړه سره میلاو کېږم بیا داسې حالت چې زه خپل میړه سره نه میلاو کېږم چې ما کپړې ګند دي چې ما جسم ګند دي هغه نه بدبو راځي هغه نه سمیل راځي د حالت چې زه خپل میړه ته نه راځم بلکې د حالت چې زه خپل میړه ته راځم چې زه روغه تیاره یم ما روغې کپړې اغوستې ما نه روغه خوشبو راځي ګند خوشبو نه راځي. دا مطلب دا ده. بیا مور ورته وویله چې زمنه ما ته ورته وویله چې خپلو میړه سترګو حفاظت وکړه دا مطلب چې ده. بیا هغې جنکۍ ورته وویله چې ادې دا مطلب دا ده چې زه خپل میړه ته چې کله راځم بیا زه روغ میک اپ وکړه. نن سبا موږ ولې خویندې چې دي هغه چې له کوره بهره وځي بل چا شادي ته ځي بیا دو روغې تیارې سي روغې کپړې واغوندي مهندی ولګوي نکرجې ولګوي دو میک اپ وکړي ښې تیارې سي که دو بازار ته ځي دغه تیاري وکړي خو چې خپل میړه مخ ته راځي بیا دو دغسې تیاري نه کوي دو دغسې میک اپ نه کوي. حالا په کار ده چې کله دو خپل میړه ته راځي بیا دو میک اپ کوي هسې دو ته میک اپ اجازت نشته. دوره پورې راغلی دي چې کومه ښځه دغه پاره خوشبو ولګوي چې دې نه خوشبو راځي دا حرامه ده. یعنی یو نیم ښځې چې دو خوشبو ولګوي دو تیل ولګوي خوشبو ول تیل دا دو پاره جایز نه دی که دو لګول دا پاره چې خلکو ته بیا بوی ورځي موږ ته برګوري دا یو حرام کار ده دا جایز نه ده. بیا هغې جنکۍ ورته وویله چې ادې تا مطلب دا ده چې زه کله خپل میړه ته راځم نامخته بیا او سترګو حفاظت داسې وکړه چې زه روغې کپړې اغوندم روغ میک اپ کوم زه روغ ور تیارېږم بیا خپل میړه ته راځم. دریم مطلب دا دی چې تا وویله چې خپل میړه غوږو حفاظت وکړه هغه داسې دی چې دی ګړدی روز مزوري ته تللی دا پاره تللی چې دی پیسې وګټي چې زه یې وخوره ادا یې وخوري خپل موږ بچي وخوري خو چې کله دی کور ته راشي بیا چې دی راشي بیا زه په ده باندې جګړه نه کوم شوره
زه دته داسې نه ورته وایم چې فلا میړه فلا ښځې ته دغه شی کړی ده، فلا میړه دې ته دغه سوټ راوړی ده، فلا میړه فروټ ورته راوړی ده، مختلف شیان یې ورته راوړي دي. داسې نه چې کله دی کور ته راځي زه د غوږو حفاظت وکړه، زه د سره روغه وغږېږم، زه د نه مړی پته وکړه، زه د نه اوبو پته وکړه، زه د نه حال اول پته وکړه چې یاره تا طبیعت څرنګه ده. داسې نه چې دا کور تر ګډ سي زه ورته شعوري سه چې تا خو ما ته هېڅ شی نه دي کړي، پوره زندګي ما تا سره تېره کړه خو تا چې نن پورې ما ته سکون نه ده میلاو سلی. نو دا د پکار ده چې زه دغسې د غوږو حفاظت وکړه چې زه دی راشي زه پته به چې وکړه چې له خیریت سره رالی، اوبه ورته راړو، اوبو پته به چې وکړه، مړی پته وکړه، دغسې زه د نه پته وکړه. دغسې زه دا دریو شیانو چې دا کومې سترګې دي، چې کومه پزه ده، چې کومې د غوږونه دي، دغسې حفاظت وکړه.